سلامونه او ستړي مشئ دا لکی براډکاسټینګ دی او زه طاهر احمد زایم د منو کتونکو د وخت مونږ په اسلام آباد های کورټ کې موجود یو چې دلته د پاکستان سابقه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد های کورټ عدالت کې نن پیشي ده. عمران خان نن سبا د زمان پارک لاهور نه راوتلی او د وخت اسلام آباد های کورټ ته رسېدلی دی. دې ته که مونږ وګورو د سکیورټي ډېر سخت انتظامات شوي دي. عمران خان چې کله دلته راورسېدو تر تقریبا یوه غنټه پورې دا د اسلام آباد های کورټ ګیټ ته بهر یې ودرولی و ځکه چې د سکیورټي چې کوم کلیرنس و هغه نه و شوی. اوس چې کله کلیرنس شو هغې نه بعد عمران خان مکمل بولټ پروف چې کوم انتظامات وي هغې کې دی د اسلام آباد های کورټ ته ورنوتلی دی. بالکل تاسو به په ویډیو کې هم کتلی وي چې د عمران خان ویل چیر هم په خپل ګاډي کې موجود و نو هغه په مکمل بولټ پروف سیسټم او خپل ویل چیر کې د اسلام آباد های کورټ کومه ودانۍ ته هغه ته ننوتلی دی. دې نه علاوه د خلکو نور چې کوم تاثرات دي د نن ورځې په مناسبت سره زموږ کوم صحافیان او ملګري دي هغې تاثرات به هم د دې ورځې یا د نن چې کومه پیشي ده मुल्क की खातिर जो भी एक जेन्युइन लीडर होगा, जो मुहिब वतन लीडर होगा, हम उसका साथ देंगे. बच्चा बच्चा तैयार है. और अभी आपने देखा कि तकरीबन लगभग 1 घंटे के गाड़ी यहीं पे खड़ी रखी गेट के ऊपर. उनको खान साहब को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था. अभी कुछ ही देर पहले 1-2 मिनट पहले खान साहब अंदर गए हैं. किसी तरीके से किसी बहाने से इलेक्शन को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है. इलेक्शन से भागा जा रहा है और इसकी वाहिद वजह सब समझते हैं कि वो डर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन से कि इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे. इमरान खान वो तारीखी शिकस्त देंगे इनको कि जो आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं. بالکل ناظرین د عمران خان چې کوم پیشي وه هغه سرته ورسېده. د وخت د نیو نیوز چې کوم ریپورټر دی شیرازي صاحب موږ سره موجود دی. شیرازي صاحب نن چې کومه مکمل پیشي وشوه مکمل چې څومره پروسس و په دې حواله سره زموږ کتونکي آګاه گویا چې دا په 9 مقدماتو کې د عمران خان نن پیشي وه ضمانت دپاره هغوی دلته کې راغلي وو ځکه چې داسې مقدمات په هغه باندې درج شوي چې کومه دغه پیشي په کورټ کې لازمي وه ځکه بېګا چې کوم دی چیف جسټس دا خبره وکړه چې عمران خان په هر حالت کې راځي چونکې عمران خان په خپله بیمار و په خپې باندې هغه لږ زخم راغلی و هغې د وجې اسپتال چې کوم دی ډاکټرانو هغه ته ویلي وو چې ته به لږ څه ریسټ کوې خو چونکې عمران خان له طرف نه دا وویل شو چې نه زه به په کورټ کې لازمي پیش کېږم. 9 مقدمات کوم چې وہ مقدمات دي په هغې کې د عمران خان چې کوم نن سماعت وشو نو فیصله محفوظ شوه. کوم چې 2 مقدمات دي د هغې به دوباره سماعت چې کوم دی هغه به د بت پرست دوباره کېږي. ډیره مننه شیرازي صاحب د وخت راکولو. بالکل قدمونو کتونکو وخت به موږ تاسو داسې اپډیټ د لکی براډکاسټینګ پر شپ باندې راولو. تر دې دمه طاهر احمد زاید ورکړي اجازه. الله خوشحاله نیکمرغه او نیکبخته